یو سړي ته چې ویلې غوږ د نه سپي ویوړو نو هغه منډه کړي سپي پسې نو بلو ته یې چې لږه غوږ باندې لاول لاس وکېده وګوره نو زموږ دور هم دغسې دی څوک وایي دا پلانکې وابي دی یا پلانکې دی بس هماغه پسې روان دی نور د کله تحقیق ونه کو چې هلکه راشه وګوره دا څه وایي یا وګوره عمل یې څنګه دی یا وګوره مونځ یې څنګه دی یا وګوره بل کومه خبره ده چې هغه نشته لیکن صرف خلکو په حواس پسې رواني نو ډېر خلک د خیر نه په دې وجه محرومه شوي دې د وجې نه موږ بار بار خپل ورونو ته عام مسلمانانو ته ویو چې یو لږ تحقیق کوه زه د عناد مه کوه دویم د الله نه دعا غواړه دارنګې عام علماو ته موږ ویو خاص کر په دې نیټ باندې راځي او بیانات کوي موږ ویو لږ د الله نه دعا غواړئ د مسئلې تحقیق کوئ بېځایه په یو بل باندې رد او جرحه د یو بل سپکوالی او توهین یو بل ته غلط نسبتونه دا د علماو شان سم مناسب نه دي دویم دا چې په خلکو دا بد اثر کوي لاندې او یو سړی مولا هم دی په دین پوه هم دی او بیا هم د بډې راوالی دي د خپل مذهب دپاره د کتاب او سنت دلایل ټول ګډوډ کوي او ردې بدې او خوشې خوله خوځوي نو عام خلکو باندې به دا څومره بد اثر کوي دې د وجې نه د الله نه دعا غواړه زه د عناد د ځان نه وباسه د صحیح خبرې تحقیق کوه که پویه نه شولې راشه وی مولوي صاحب دا مسله باندې پویه نه شوم که موږ ته دلیل معلوم وته یو که نه وي مخکې بل چا نه به وګورو لیکن اکدم زه د عناد مه کوه دا ډېر خوشې مرض دی نو صحیح دین یو لوی نعمت دی الله یې چې چاته ورکي او دې کې صحیح حق ته بې رسېدل صحیح کتاب او سنت باندې عمل دا بیا بیل لوی نعمت دی چې الله یې چاته ور نصیب کي الله دې موږ او تاسې ته دا صحیح دین او صحیح حق را نصیب کي